200 کسان نغلي دي او 200 بورې ورته ښودې دي دا خلک بیا سهار نه وړی دا مقصودونه بورې غولۍ راغولۍ غلو تاسو خپل تپوس کوئ تاسو خپل عوام خرابوئ نن دا بچې درېیمه ورځ ده چې دته رزق نشته دی ډېر ځان ته ګوره دغه ته ګوره بابر شریف وایي شریف دا د خنزیر زامن دي تاسو خو ګوره هغه ځای کې ناست یې هغه ځای پسې ټولو ناست یې دلته راشئ د مینګورې د حالاتو ګورئ دا تاسو راشن رالیږلی چې یو بل پکې خلک وایي بابر شریف وایي شریفو خنزیرانو سمترکیانو ستاسو پاچاهۍ کې قوم تباه برباد شو موږ ته تپوس څوک نه کوي نو داڼې ته ورسوي نو زموږ ملګري بولي دي بړي دي او حق وجره د خلکو خامخا وړه دي په مالا دا شی تقسیم شي دا روډي بند کړل د خلکو د تکلیف ته وروړه د رب په ذات مې د قسمې چې کورونو ته وړلي دوکانونو کې یې ښودي دي یو ګودام راته معلوم دی شته لکه تاسو کوئ لکه ګودام کې پټ کړي دي لکه کورونو ته یې وړي دي لکه پاکستان حکومت نه وروړه د چپلاسي نه واله د صدره پورې ټول غله دي دا چا چې خپل کورونه دي دا چا چې د ماما زامن دي دا چا چې د ترور زامن دي دغو کسانو له ورکړلې مستحق کسانو نه دي اخیستې نه چا نه یارېږم نه چا نه شرمېږم او نه چا نه پټېږم زمونږ دا چرمېنه نوره پټېږي را پټېږي کله یوه خبره کوي کله بله خبره کوي دې خلکو له دا راشن راغلی دی دا ورته میلاویږي نه دا غریبانان به اخر څه کوي موږ د حکومت نه دا تپوس کوو چې تاسو ولې داسې کوئ ګوره تاسو راشئ د ریزې ماحول والی غریب سړی وژنئ تاسو که ستاسو څه مطلب دی تاسو خو ګوره هغه ځای کې ناست یې هغه ځای پسې ټولو ناست یې دلته راشئ د مینګورې د حالاتو ګورئ دا تاسو راشن رالیږلی چې یو بل پکې خلک وایي درې بیرې دلته شر وس ورور او هغه شی میلاویږي نه اوړه میلاویږي نه دا به موږ د کم ځای نه راوړو هغه تاسو دومره ګران کړي چې هغه د غریب د اخیستو نه دي دا به له کم ځای نه راځي تاسو لږ راشئ دلته کې وګورئ موږ خاص طور پر دې مشرانو ته دا وینا کوو چې دلته کې دې راشي او دا ماحول نسټي او که دا خلک دا شیزونه نشي چلولی که نه نور دې وله راولي ولې چې یو ځای په یو ځای مارکېټ کې پټېږي په بل ځای کې پټېږي په بل ځای کې پټېږي دا وام راغلی دی او دغه شانتې په د سهار نه ولاړ له په نهارک المودي روجي ته وګوره د تا په شهادتګار باندې ته وړه ورکې تا ته د شهادتګار دا سړی معلوم دی چې دا په پلانکي ځای کې کور دی ته وله کور دې ولې نه وړې ته وله کور دې ولې نه وړې خو په دې وجه کوئ چې مخکې هم ذلیله کړي په 2010 کې هم ذلیله کړي دا پښتانه او اوس هم ذلیله کوئ اوس هم ذلیله کوئ تاسو په وړو بچو خلک ذلیله کړل د بېنظیره کم سپورټ لپاره خلک تاسو ذلیله کوي دا زنانه تاسو راوباسلي په شهادتګارونو تاسو دا پیسې ورکوئ نو کور دې ولې نه وړئ دا ټول غله دي کوم وړه چې راځي دا ټول غله دي دا کوم چې مشران دي دا ټول غله دي راغلي دي نر سړی له پیسې نه وړه نه راوړي دا ټول غلو نه راوړي دا ټول غله دي غلا یو پکې ما ته روغ وښایه که نه سرګاره وړوکي نه واله د لویو پورې دا ټول غله دي نر پکې نشته ټول غله دي غلا بېمانه دي بېمانه یاره خپل خپلوان به پکې کوي څلور پنځه ډوډۍ به یو ویسي څلور پنځه به بل ویسي دا د غریب دپاره راغلي د مالدار دپاره نه دي راغلي مالدار سره پیسې شته دا تماش ته د غریب دپاره راغلي دي او دې غریب له به ورکوي 200 کسان راغلي دي او 200 بورې ورته ښودې دي دا خلک بیا سهار نه وړی د مقصودونه بورې غولۍ راغولۍ غلو تاسو خپل تپوس کوئ تاسو خپل عوام خرابوئ غلو اول وایي ما کامیاب کوي بیا وایي ورکړي چې سټون دله ګټ کړمه دا ټول غله دي هغه وړه په ګودامونو کې پراته دي دا د حکومت ته دا پکار دي چې وړه راوړئ یو داسې ذمهوار سړي له راوړئ چې په هغه کې اخلاق ولټي نه وي او هغه دې ورکوي او چې اخلاق ولټي پکې ثابت چې وړه راونیسئ وایي وړه چې دی وروره ټول په ګودامونو کې دي چا لاغلي هغه په ګودامونو کې پټ کړلي په دې کې غم خالي کېږي په دې کې خوري له وړه ورکولی کېږي ماما زوی له ورکولی کېږي د ترور زوی له ورکوي صحیح شو کم چې غریب دی کم چې بېوسه دی د چا چې حق دی د هغه ته نه میلاویږي په خپلو غاړو کې وړه چوله کېږي او خپلو خپلوانو کورونو ته رسي دا غریبانان راغلي دا تورسرې راغلي ماشومانان بوډاګان راغلي دي هغو ته د هغو حق نه میلږي زما درېیمه ورځ دی ما د وړو تروړکۍ نه میلو شي ده ته نه میلو شي چا ته نه میلو شي نن دا بچې درېیمه ورځ ده چې دته رزق نشته دی ډېر ځان ته ګوره دغه ته ګوره بابر شریف وایي شریف دا د خنزیر زامن دي دا وړه راډېر 1500 تروړې ما نه ته ولې څلوېښت تروړې راکوې زه دا هم نه څنګه ورکم بابر شریف وایي شریفو خنزیرانو سمترکیانو ستاسو پاچاهۍ کې قوم تباه برباد شو
غریب زنانه خویندې میندې راغلي په کوڅو کې ولاړ دي ستاسو د دوه زړو وړو وښیم بابا شریفه دا چوکر به ته وخورې چې زموږ د مسلمانانو دا چوکر خوړل کېږي او بیا رزق ورته بېلوېږي په مردان کې په پېښور کې زموږ د خویندو میندو بېعزتیانې وشلې په مالا دا شی تقسیم شي دا روډې بند کړل د خلکو د تکلیف دی وروره هر یو راځي ښځې او نر به یو بل لباس ورېږي مالې د تقسیم شي په مالا د مشر دی په مالا کې وګوري او هغه په سات دا شی تقسیم شي دا به ډېره ښه دا د روډ بند دی دا مخلوق د تکلیف دی زموږ په دې ماحول کې چې دا کومه خبره جوړه ده نن د سیاست او پالیسۍ دپاره په هغه KPK کې موږ ټول پښتانه سره د ښځو نرو شرمېږو ټولې دنیا ته هر ځای کې او زموږ هغه لیډران هغه MPګان هغه MNAګان په دې حالاتو کې د چا خواله نه راځي نه زموږ څوک تپوس کوي نه یو ممبر خواله راځي نه یو صدر خواله راځي نه یو سیکرټري خواله راځي چې دې غریبانانو د حل رزلټ راوباسي دومره راشن چې دی هغه د سیکرټري په لاس دی هغه د خپلو رشته دارو په ګودامونو کې پروت دی په دې کوڅو کې په دې ګودامونو کې پروت دی د چا چې د چا سره طبیعت لګي د چا نه خواهشات پوره کېږي هغه طرف ته زور کوي مهرباني وکړئ د دې KPK حکمرانانو ته خواست کوم د دې غریبانانو د روجي د دې حال ته وګورئ دا د روجي زبرګه مبارکه میاشت وه د الله له طرفه به پکې قسم انعامات میلاوېدل دا زموږ د غریبانانو تورسري دي بچي دي مهرباني وکړئ د KPK حکمرانانو ته خواست کوم د دې غریبانانو دپاره لږه نظرثاني وکړئ شی د غوره کین خلکو په دیرو کې دی په ګودامونو کې دی هغه خلک دې ځای له نه راځي دي نه خپله روجه خرابوي نه دې ځای له راتلی شي نه ورته د وړو تکلیف شته